السلام علیکم. السلام علیکم جی، څنګه راول دي؟ خیر خیریت دی. څنګه حال دی؟ خیر دی. ډېر ساده سره ټرای کوم تاسو د کال آپشن نه کولو دا غي پوجا باندې نو تاسو ته کال نه درته. ما خو جی کوشش وکړ، ډېر ملګرو ته مې وکړو، خو بس نه کنیکټ کېده. څه مسله به تاسو څنګه چې ټیک خیر شو. دی. ما سره د زه به ټایم نه ویسټ کوم او د ټایم ویسټ کول نه بغیر به زه کوشش شروع کوم خپل ټیکنیکل سوالونه جس کوم زما په ذهن کې به زه کوم دا مشمن نه جی جی لیکم. جی نمبر بالکل. 1 دا دی چې د تاسو وایي چې دا زموږ د کمپنی چې کوم دا رجسټرډ ده. تاسو جی جی کمپنی چا سره رجسټرډ ده؟ زمنګ ای سی سی پی سره رجسټر دي، سکیورټي ایکسچینج کمیشن ټیک شو. پاکستان سره. جی دویمه خبره دویم سوال زما دا دی چې زه اوس تاسو سره اکاونټ کولول غواړم نو چې کله تاسو دا کله لاونچ شي نو تاسو به جی جی زمانه سونه پیمنٹ به اخلي. دغه خو یوزر اکاونټ موږ سره فری دی، لکه سام یوزر دی کنه، هغه موږ سره بالکل فری دی. جی جی خو ٹھیک شو. موږ سره هغه خلک چې هغه خپل بزنس پروموټ کول غواړي یا غي ځان ته پیجز غواړي، لکه څنګه چې فیسبوک باندې ښه. ستا پیج دی کنه. نو زه بل تاسو سره دغه لوګونی ډیټیل تاسو ته راکوم چې عام جی خلک جی چې ما ته ذهن کې ډیټیل دغه کوي. وي چې هغه کلیر کیږي. لکه څنګه چې جی اوس وای. فیسبوک باندې بزنس کمیونټي ځان ته پیجز جوړي، نو هغه چې ٹھیک پیج شو. ودغه کینو هغه پیج ته بیا مینوال طریقې سره پروموټ کوي چې یا په هغه باندې ویډیوز یا په ګروپس کې یا هغه مطلب ملګری انوایټ کوي او هغه طریقې سره خپل ټریفک ځان ته راولي. خو کته هغه شان نه کوي او ته فیسبوک ته پیمنٹ کوي، لکه ځان ته پیډ اډ دغه کوي کمپین چلای، نو هغه ته زیاتره روبوټک دغه راکوي، لکه 98% دغه روبوټک وي، ځکه چې موږ خپل د چې دا ایکسپیرینس کړی دی چې خپل پیجز موږ په جی فیسبوک باندې کړی دي، نو هغه تقریبا 1 لایک په 1 روپۍ راکوي کنه، چې ته پیډ اخلي مطلب په 0 روپۍ ٹھیک 0 شو. لایک راکوي. 50,000 لایک ته د پکار دي، نو 50,000 روپۍ به فیسبوک ته پیمنٹ کوي، او هغه 50,000 چې کله تاغي باندې خپل بیا بزنس چلای یا په چاته پوسټ کوي، څه مطلب دی چې د 50,000 خلکو ته زما د پوسټ لاړ شي یا زما د پیغام لاړ شي، نو هغه بیا تاسو سره اکټیو یوزر جی پاغي باندې 500 یا 1000 هم نوي. پته پکار دار چې په 50,000 کې کم از کم د 50,000 تاسو سره خو چې هر ټیم په هر پوسټ باندې وي. زمنګ طریقې کار داسې نه دی. زمنګ دار چې موږ سره کوم خلک ځان ته پیجز چلی کنه یا پیجز اخلي یا خپل بزنس پروموټ کول غواړي، هغه له بمنګه ون ټایم پیمنٹ باندې پیجز ورکو، یا یو سړی دی هغه یو پیج اخلم، یا یو کس دی هغه زه دوه پیج اخلم، یا یو کس دی هغه زه 20 جی پوسټونه ځان ته بوست کول غواړم، یو سړی دی هغه 100 پوسټونه غواړم. دا بدل موږ لایف ټایم ورکو، لکه د ځان ته پیج واغس پیکیج واغس، نو اوس دله دا بار بار بوست کولو د لپاره د پیمنٹ ضرورت نشته. چې څه ټایم هم دی غواړي د خپل پیج بوست کولی شي، څومره یوزر دی غواړي د خپل پیج راغوښتي شي، لکه ایون دله موږ دا اپورچونټی ورکړه چې موږ سره مطلب 1 بلین یوزر دی یا 10 بلین یوزر دی، دا ټول یوزر موږ دله ورکړه. دا اوس د مرزي چې دا د څنګه د باندې کوم بزنس خپل کوي، کوم شی په دې باندې ایڈورټایز کوي، نو دا موږ یو داسې طریقې کار کړی دی چې دا موږ د بزنس کمیونټي لپاره هم ډیره اسان طریقې کار راوړی دی او د عام یوزر لپاره هم دی. اوس یو عام یوزر راځي نو هغه په موږ سره فری دی، هغه نه صدقه نشته، خو هغه ځان پیډ کول غواړي، هغه دا غواړي چې زه په دې باندې زیات ارننګ وکم، تیز ارننګ دی وکم، هغه لپاره ظاهر خبره ده چې دی ځان پیډ کول غواړي. چې په پیډ کیږي نو ته د ارننګ بیا تیزیږي، د ته هغه ریفرل اپشن هم ملاويږي، د ته مطلب پوینټ هم زیاده ملاويږي، او که سړی فری دی نو هغه ته بیا پوینټ لیمیټډ پوینټ ملاويږي، هغه ځان لګي هغه کوي، هغه باندې کومه څه مسله نشته. زما یو دویم سوال دا دی چې زه مثلا زما په خپل جی جی دغه باندې په فیسبوک باندې زما پیج دی او زه په باندې خپل پوسټونه لګوم، په باندې خپل لایو ویډیوز کوم، چونکه زه صوابې سره تعلق ساتم، صوابې جی اټک جی سره ریلیټډ چې کوم پرابلمز دي په باندې خبرې کول یا د هغه یو خپل روح خیل دا زما کار دی. تاسو ما ته دا جی وایي جی جی چې تاسو سره چې کوم زما کوم پیج باندې زه یم مثلا تاسو باندې تاسو جی سره ما خپل پیج کولو کړو انی نیم باندې، نو چې د جی هغه جی ز خپل پوسټونه کوم زه خو ما د ورځې یو پوسټي، جی جی نو په یو پوسټ باندې مثلا د میاشتې زما 30 پوسټونه شو، نو په 30 پوسټونو باندې خو زما 30 روپۍ زه ګټم کان. تاسو وایئ چې تاسو انکم کولی شئ، نو پای خو زه 30 روپۍ ګټم، نو ما د پر سفیشینټ نه دي. نو تاسو وایئ چې تاسو زما زما په په سوال پوسټونو پوه نه خلک شوي، لایک کوي، کمنټ کوي، شیر کوي، تاسو نو زما هغه په به سوال ما نه، تاسو زما په خبره نه پوه شوي. زما مطلب دا نه دی چې تاسو په یو پوسټ باندې 1 روپۍ ګټئ، یا به زما ګوره په دې باندې د پیسو طریقو د پیسو د ګټلو طریقه چې کوم ده کنه هغه بیل ده. هغه دا جی ده جی چې ته په دې باندې د چا په پوسټ باندې لایک کوي، کمنټ کوي، شیر کوي، دا به تاسو ارننګ راکړي. چې ستا په پوسټ باندې څوک کوي دا به هغه صحیح ته ورکړي، لکه ستا پوسټ کړی دی په هغه ٹھیک باندې زه شو. لایک کوم یا زه کمنټ کوم یا زه شیر کوم، دا ماته فائدہ راکړي. ٹھیک شو، تا ته به هغه راکړي چې ته د چا په پوسټ باندې کوي، تا ته به هغه ریفرل لینک ٹھیک ته شو. فائدہ راکړي چې ته خپل ریفرل لینک واخلې او چاته ولېږي او په هغه باندې هغه ځان ته اکاونټ جوړ کړي، او هغه ځان ته اکاونټ جوړ کړ هغه فری یوزر او هغه فری دی. خو که دا کس پیډ شه، هر کله پیډ شه، نن شه، سبا شه، یو کال پس شه، نو دا زمونږ سیستم یاد ساتي
چې کله هم دې پیډ شي نو د هغه چې څومره کمیشن موږ سیټ کړی دی هغه به موږ تعالی راکو چې فرض کا هغه موږ تعالی 10% راکو 20% راکو 30% راکو دی هغه پیکیج نو دا به موږ ته هغه نه پیګ دا ډایرکټ سای اکاونټ ته راځي لکه فرض کا زه تعالی یو مثال راکوم ستا په فیسبوک باندې تا سره 5000 خلک دي تا په آی ډي باندې دا 5000 خلک چې کوم دي دا ستا ملګری دي یاران دي دوستان دي اوس ته وګورې چې دا 5000 خلک چې د ځان په ټرایب باندې دی ټرایب ته راولم او د دې په سر باندې ځان ته د ټرایب نارنګ وکم نو دی منه ته دار نه کولی چې کله دی راولي یو خدای د چې دی ځان ته اکاونټ جوړ کی اکاونټ خو د دی فری دی ته بری خپل ریفرل لینک ورکی خو که بدی کې هر یو کس دا 5000 شله کړي 5000 کې صرف 2000 شله یا 1000 کسان شله او دی ځان ته پیډ پیکیجز اخلي مطلب څوک پیج اخلي څوک سکی او یو موږ سره مختلف پیکیجز دي پیکیج 1 2 3 4 هر یو چې اخلي نو هر کله چې دی کې فرض کا زر کسانو ځان ته پیج واغسه د دې هغه د اماونت هغه 20 یا 30% اماونت چې دی کوم چې دی کم نه ته پیږي هغه ډایرکټ ستا اکاونټ ته راځي نو مطلب چې ته یو کس ته $15 هم ته مدن راشي نو د زرو کسانو ته $5000 رااله کته سره 1 لک خلک دی نو ته $5 منافع رااله دی کې بعد ارننګ چې ته کوم کوي کنه هغه به خپل ریفرل به استعمالي هغه باندې به مطلب پدی دغه به کوي زیات تر چې صرف ته لایک او کمنټ تکې نه کنه په لایک او کمنټ باندې ته ډیر لیمیټډ ارننګ کولی شي هغه باندې ته هغه شان ارننګ نشي کولی سوال مې بل ذهن کې دی زه تاسو په خبره پوه شم ماته دا وایي چې زه زما په نوم باندې فیک اکاونټ سو کولو کی عام طور خلک فیک اکاونټ جوړي فیک اکاونټ جوړ شي نو هغه به څنګه چلی زموږ سره طریقې کار داري چې موږ سره کوم یو سړی اکاونټ جوړ ک نه هغه په خپل اکاونټ ویریفای کوي او د ویریفای کولو دا طریقې کار دی دا طریقې کار په څومره چې سوشل میډیا په هغه باندې په ټولو باندې شته چې تاسو به موږ ته خپل سنه ویریفیکیشن لپاره خپل آیډنټیټي راکوي لکه خپل نایسی به شو کوي یا په پاسپورت راته شو کوي یا به راته خپل ډرایوینګ لایسنس شو کوي او هغه چې موږ ویریفای کوو چې واقعي دا ستاسو کوم اکاونټ دی دا ستاسو په نوم باندې دی نو تاسو سره به موږ یو ویریفاید ټیک لګو او هغه ویریفاید ټیک چې تاسو راولګي نو د مطلب دا چې ته ویریفای او همیشه د لپاره ستاسو اکاونټ دی وسه دغه شان تاسو ته یو پیج جوړ کړو هغه پیج به تم ویریفای کوي چې دا پیج زما د دې اکاونټ سره ریلیټ دی دا ما جوړ کړی دی او د هغه ریلیونت ډاکومنټ چې تاسو څومره وی هغه به تمنګ لرا کې هغه پیج به ویریفای شي اوس کبل یو کس راځي هغه ستاسو په نوم باندې اکاونټ جوړي یا هغه ستاسو په نوم باندې پیج جوړي هغه به موږ ته پروسس نه تیروزي هغه به موږ له دغه چیزونه راکړي هغه موږ ته پرووایډ کړ او موږ زمنګ مطلب ټیم پاغي باندې سټیسفای چې واقعي داسې ده هغه ته به جوړ شي خو کني هغه ستای نو تاسو نو څوک نه سیرا کولی شي نو تاسو کو پاسپورت را کولی شي نه تاسو ډرایوینګ لایسنس را کولی شي نه تاسو ډومیسایل را کولی شي نو دغه اکاونټ چې هغه اتوماتیکلی ویدن 15 ډیز کې هغه زموږ سیستم ریموو کوي موږ به ځان سره د دې لپاره موږ سره زیرو ټولرنس دی چې کوم موږ سره فیک یوزري هغه به موږ بالکل نه برداشت کوو هغه لکه څنګه چې په فیسبوک باندې الګ د جنې اکاونټ جوړ کړی دی جنې د الګ اکاونټ جوړ کړی دی یا یو پیج دی الګ مشهور دی نو پاغي باندې خلکو د خپل بزنس چلولو لپاره پاغه نوم باندې بل پیج جوړ کړی دی او هغه کې بیا دا پته نه لګي چې اوریجنل پکې کوم یو دی او دا پکې فیک کوم یو دی ځکه چې کنټرول نشته ویریفیکیشن نشته نو دې کې زموږ طریقه کار داسي ستاسو ټایم چې ډیر زیات قیمتي او خلک تاسو ډیر زیات ستاسو ټایم ډیر زیات نه ویسټ کول غواړم خو دا سوالونه ډیر اهم دي او زموږ سوالونه چې کوم دي سره ریلیټډ د نور خلکو بومي سوالونه وینو هغه زه کلیر کول غواړم بل خبره ده چې عام طور په فیسبوک باندې مونږ کله یو پوسټ کوو نو مونږ دا یو ګوچ دا مونږ غلط کوو خو مونږ په نورو ګروپونو کې هغه مونږ پوسټ کوو په داس ډیر شي چې هغه مونږ د 12 نفل چې ما لکه 13 ګروپ کې دغه کړو پوسټ کو نو مونږ فورن بلاک کی آیا تاسو مونږ دا چې بلاک کوي او کنه هغه څنګه بچل وي موږ سره چې کوم یوزر دي کنه کوم چې موږ سره پیډ یوزر دي لکه فرض کته ځان له پیج غواړي او ته ځان پروموټ کول غواړي ته خپل بزنس پروموټ کول غواړي نو تاسو سره سلې میټو مانشته چې کوم ګروپ هغه لپاره استعمال او کدا دا کړي یو ګروپ اډمن دی لکه فرض کته سره کنټرول موږ را کړی دی ستا پیج یا ستا آی ډی دا نو تاسو راغی کې مکمل کنټرول دی چې خپل تصویر چاته او خې چاته او نه خپل موبایل نمبر چاته او خې چاته او نه خې تا په ټایم لاین باندې سو پوسټو کی سو کو نه کی تا تر سو کالو کی سو دیونه کی ستا په ګروپ کې سو پوسټو کی سو دیونه کی کته یو اډمن هغه تعالی اجازه نه راکړي اگر هغه خپل مرزي رضا کوي هغه ګروپ دی په زمنګ د طرفه پتا باندې صفه باندې ومانشته ته په سلو ګروپونو کې دغه کوي او کته په 200 ګروپونو کې کوي هغه پتا باندې منحصره ده یو سوال مې بلم دی زه تاسو مومنت کوی نه زما خبرې تاسو کړ نه جی بالکل تاسو ډېر ښه سوالونه دي ډېر ښه سوالونه دي او دې سره د ټولو ملګرو دغه کلیر شي ریفریش بشي بل سوال بچي زما دا لري چې څنګه په فیسبوک باندې د خلکو لکه مطلب هغه آپشن ورکړي تاسو ګروپس جوړول شي
نو آیا تاسو په دې باندې هم د ګروپ آپشن به هم وي بالکل زمونږ په دې باندې د د ګروپ پیج نه آپشن علاوه شته زمونږ په دې باندې د ګروپ آپشن شته زمونږ په دې باندې ته ځان لا چې یو شی خرڅي لکه څنګه چې عام طور خلک د په او ایل ایکس باندې ایڈورټایزمنت کوي ځان ته څه شی خرڅوي یا مطلب دراز.com سره ورکوي نو موږ سره پکې دا آپشن هم دی چې ته څه شی ځان له خرڅي نو هغه ته ځان له خرڅول شي هغه موږ ته نه اخلو هغه ته کمیشن هم نه اخلو هغه ته به هغه زمونږ دغه ته لاړ شي مارکیټ پلیس ته لاړ شي او مارکیټ پلیس کې چې تاسو کوم یو شی ته کوم خپل بزنس کوي تاسو سره پروډکټ دي هغه خرڅول غواړي تاسو سره گاډي دي هغه خرڅول غواړي هغه چې څومره یوزر ته ډسپلی کول غواړي فرض کته یو پیج ځان ته جوړ کړی دی نو هغه مطلب تا لایف ټایم پیکیج هغه سره بار بار بوست کول نشته خو ته وغواړي چې دا گاډي دی او دا ایڈورټایز کوم یا مطلب دا پروډکټ مې دا ایڈورټایز کوم الکترونیکس دي کپڑے دي وغیرہ هر څه دي نو چې څومره یوزر ته وغواړي نو کول شي هغه پتا باندې مناسب یو سوال مې بل ذهن کې بچي هغه داري تاسو ما ډېر ستړي کړې خبر الته ولاسته نه جی څنګه چې موږ نور ثانک یو ویری مچ بل سوال مې ذهن کې دا دی چې څنګه چې فیسبوک خو خیر ځان جدا اپ دی او ټوئیټر جدا اپ دی او انستګرام جدا اپ دی واتس اپ جدا ګروپ اپ دی درې سيزونه غي ځان سره پر خپل فیسبوک کې هغه یو کړی دي آیا تاسو هم د اپشن شته چې تاسو جدا ټوئیټر تاسو جدا د یو دای دي سره اي ډي یا نه زمونږ چې کوم لکه سوشل میډیا چې څومره ده کنه دا یو بل سره کنیکټډ وي لکه څنګه چې ته ټوئیټر باندې ځې نو هغه ته فیسبوک سره کنیکټ کی فیسبوک ټوئیټر سره کنیکټ کی هغه انستګرام سره کنیکټ کی دا ټول یو بل سره کنیکټډ وي زمونږ هم د سیستم دی موږ هم دې سره کنیکټډ یو دا موږ د دې نه څه بهر نه یو مطلب زمونږ پوسټ هغه شیر کولی شي دغه پوسټ زمونږ په دغه کې شیر کولی شي د یوټیوب پوسټ موږ کې شیر کولی شي زمونږ پوسټ په یوټیوب باندې شیر کولی شي د دې یو بل سره صدقه نشته لیمیټیشن نشته او دا چې دغه کوم ټرمز کنډیشن دی هغه وایلیشن بنه کوي چې دا چې سيزونه تاسو موږ سره پوسټ کوي چې هغه زمونږ د ټرمز کنډیشن نه خلاف وي یا هغه د فیسبوک د ټرمز کنډیشن نه خلاف وي هغه نه بخامه تاسو بلاک کیږي او نور د کې مطلب دغه نشته خو زمونږ په هغه کې موږ دا شی کړی د لکه فیسبوک ته په هغه کې هاشټیګ مطلب نشته دا اپشن هغه نه دی کړی دا د ټوئیټر دی نو موږ پکې زمونږ یو درې سيزونه کمباین کړی دی او دغه موږ یو پروډکټ جوړ کړی دی موږ یوټیوب سره فیسبوک او سره ټوئیټر د دې درې سيزونو یو کمبینیشن موږ راويستره واغې ته موږ ټرای وکړی دا لکه ته په هاشټیګ باندې ملګری سره کولای شي او هاش نو مطلب دا موږ د ډیرو لکه د سوشل میډیا کمبینیشن موږ جوړ کړی دی صحیح ده زه یو اخیری یو بل سوال مې دا دی چې دا دغه چې کوم دی فیسبوک چې کوم دا زیات د ویډیوز لپاره نه دی د ویډیوز لپاره ټوئیټر دی سوري یوټیوب دی جی یوټیوب دی اکټیو شي نو دی یو خاص لیمټ دی چې په هغه تاسو ویډیو لوي شي نو بیا هغه دی نه الاو کوي تاسو به څه پوزیشن دا لیمټ خو ټولو دی چې دا خو د یوټیوب هم دی دا خو د فیسبوک هم دی دا خو د دغه هم دی د ټوئیټر هم دی دا د ټیک ټاک هم دی او دا لیمټ زمونږ هم دی ځکه چې دغه شان موږ یوزر له اجازه نشو ورکول چې هغه 2 جی بي 3 جی بي 4 جی بي ویډیوز اپلوډ کړي ځکه دا چې دومره غټ ویډیوز اپلوډ کول شي نو دا مطلب سرور کریش کوي دا ډېر موږ ته سکیورټي ایشوز جوړي هغه یو لیمټ دی زمونږ د ویډیو چې هغه مر لیمټ کې د ویډیو خپل اپلوډ کولی شي او بیا هغه خپل یو سپیسیفیک دغه دی چې د په هغه فارمیټ کې اپلوډ کړي نه دا د ټولو لپاره دا د فیسبوک لپاره هم دا د بل لپاره هم دا د بل لپاره هم دا نه هغه زمونږ لپاره هم دا نو زمونږ هم پاره کې د ویډیو لیمټ دی بالکل ثانک یو ویری مچ تاسو مال ډیر ټایم راکو او زه نور خلکو ته ټایم ورکوم کې دي چې بل څوک راشي مان زیات خو هغه پويږي دا ډیر ښه ثانک یو ویری مچ تاسو ډیر مننه ډیر مننه جی مهرباني ان شاء الله الله پاک الله پاک